او دنیا لیونی کوي، کوم اثر چې سړی باندې پخپله شوی، چا باندې چې پخپله اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې د هغه خبره اثر نه کوي. یو بزرگ ته چا سړی راوستی وی دا زوی مې ګوړه خوري، نصیحت ورته وکړه، سبا یې راوله. سبا یې چې راوستو ورته ویل بچیه ګوړه مه خوره. ویل ښه جي. دا خبره دې پرون ورته جي ولې نه کوله؟ وی پرون ما خپله ګوړه خوړلې وه، نو که ده ته مې ویلی وی نو په ده بیا څه اثر کړی وی. نن ما ګوړه نه ده خوړلې، نن مې ځکه ورته. نو ځکه مولانا وی چې واعظان چون جلوہ بمحراب و منبر میں کند، چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند. دا واعظان په منبر ولاړ باندې او صحبت لوی جلوگر کیږي، لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند. چې خلوت تلار شي بیا څه کوي هلته بیا پته ولګه. نو عرض میں داو عزیزان، چې دې بزرگ تپوسو کو دې خزینه چې دا ستا خاون له چې دا کټوره په لاس کې د شراب ورکې دې څه ووی؟ وی دې ووی چې راوړه اجام، خدای غفور و رحیم دے عفو بو کی او بس ویس کی. ویلن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وی چې خدای غفور و رحیم دے عفو بو کی، نو بی بی تبر یو ټکی ورته وکي، ورته بوای چې سړیا خدای غفور و رحیم دے، خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبارم ده. او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید. الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک راونیسي بیا ته څوک خلاصولی نشي. چې بیګاله حضرت راغلی دی او کور ناست دی، ښځې ته یې راوړه جام، خدای غفور الرحیم. هغه ورته الخزه سړیا خدای غفور الرحیم دے او قهار و جبارم دے، ان بطش ربک لشدیدم دے، ما غرک بربک الکریمم دے. قرآن کے خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان ته سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دے، تا داغه د قهر نوم نه دی اورېدلی؟ لا لوی خلق چې څه وخت کې راونیسي د هغې د ښځو حال بیا ګوره، د هغې د بچو حال بیا ګوره. هغه ښځې چې د په ډېر ناز و ادا باندې ساتلی وي، هغه ښځې بیا سرونه شوکوي او په ځمکه چکونه لګوي او بادشاهي ورانه شي. منټ کې پې ورانه کړي، منټ. سړی هغه جام په ځمکه وویشتو او ښځې ته یې وویل چې ښځې مصله راوړه. مصله یې راوړه او 2 رکعاته نفل یې وکړه او خدای ته توبه وویسته چې یا الله زه پوه نه وم، بیا به نه کوم. څو ورځې پس هغه بزرگ بیا په لاره تېرېده او دا یې ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناست دي، نو چې ګوري رحمت پې ورېږي. کور ته ورغی او ښځې بیا دروازه وټکوله. ښځې پسې پرده ورته ووی چې ستا وصیت ما بجا راوړو، تا چې څنګه ویلي و هغسې مې وکړه. ورته ویل ښځې مبارک شه، د خاوند توبه دې خدای قبوله کړه او نن چې پې راتېرېدم نو د ده په مجلس ډېر لوی رحمتونه ورېده. عزیزانو رحمت
ورېده اوس دا پته خو مونږ ته دنیا کې نه لګي، دا پته به د مرګ نه رستو لګي سړي ته، چې لږ غوندې ساعت، لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کېږي او د جناب محمد رسول الله خبرې کېږي، لږ ساعت. نو هغه لږ ساعت چې دی سل زرا زل کعبې تلو کې چې څومره اجر او ثواب دی، د هغې نه دا لږ ساعت د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي، د هغې نه دا ثواب زیات دی. ځکه شیخ سعدي وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. لږ وخت د اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. د 100 کالو عبادت بے ریانا یوه ګنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب زیات. یوه ګنټه. اولیاء چاته وایي؟ اوس د اولیاءو تعریف به زده کوئ چې اولیاء چاته وایي. مونږ چاته اولیاء وایو؟ مونږ اولیاء د جیبونو ګڼکپانو ته وایو. د جیبونو ګڼکپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایو. او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي وي، او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلکو ته ښودلي او په یو پیسه اجرت یې نه اخیستی. دین خلقو ته د الله د پاره بیان کړي. اولیاء دے خلق توائی، نیکان دے خلق توائی. اغه ورځ یو لیوانه غوندې راغی، ما خیالو چې دا طالب دی. مالوایا لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلی و. مال د کم ځای ویل ستا څه کار دی چې زه د کم ځای دې سره دې څه کار څه کار کې لکه څه ویل ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلی و نن درېیمه شپه ده خوب درته وایم او بیا زما نور تپوسونه به زما نه کوې زم غلی شم مال جوړ پاگل دی نه بچه څه خوب دی لیدلی ویل خوب می دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی او بیا زمون استاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په یو کمره کې دننه ناسته او زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف صاحب نومې وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکوي خلک
بد دا خوب مې ولیدلی او تا ته مې ویلی او څادر داسې تاو کو مال خبره خو واورویل بس نورې خبرې به نه کوې بس لاړ ځوان زلمی ښایسته سوچه ګیره به لاړو څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یمه مال څه کې چېرته ځې ویل ریوڼ ته ځمه ما د کوم ځای ویل دا تپوس به نه کې د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای یم نو مال ته سمه خبره ولې نه کې ما ته په ایمان یې ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم دا ما ته پته شته تو ووایه په ایمان تا ته پته شته چې ته د کوم ځای زه پوه شوم چې اوفو دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو قبر ښیي چې زه د کوم ځای یم زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کوم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کوم ځای به ښخېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کوم ځای یم او ویل تا ته پته شته چې ته د کوم ځای ته به کوم ځای ښخېږي ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې ته د کوم ځای تاسو پوه شئ په دا علم اوس چا ته دی چې مونږ د کوم ځای یو نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا هغه نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر لیم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس ټوله بادشاہی پہ جڑیدا نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي د مسلمان په کور کې چې مړی وشي آب د هر مسلمان د کور مړی وي او د هر مسلمان رب په دردیږي نن ستا په ملک هغه نشته بیګاره ته چاوي دلته د 3 کالو ماشومه چا لاله کړې ده او په بوجۍ کې اچولې ده او دغه کور مخې ته ورته غورځولې ده کوم ملک چې د ظلم دا انتهایی نو د 3 کالو ماشومې څه ظلم کړی حد دی د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به اونه لګولی شي انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو حاجي صاحب بوډا سپینګیری سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلی دا ځای نه دیم خوږېږي دا ځای نه دیم خوږېږي دا ځای نه او بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه حاجي چې جوړی حکیم را باندې پیښ خو بالکل دې دپاره به خدای خیر کیو چاته روان شوی دی حاجي چې جیب کې لاس والی دی 200 روپۍ تې ویستې هفته پس بیا پې پیښ دی بیا یې چې لیدلی هغه وی چې څنګه هغه رانیولی دی ویل دا خو مغه سړی دی چې راغی دکان ته یې راوستو ځان یې بېهوشه کړو
چاله شرموی مې ما چې زامن یې رالی ویل به دا 500 والی نورې به درته راوړو. داسې یو لوټ مار لګېدلی لاری ته به وخېږي چې په ځان پوهېږي جیب به دې بیا والی. یو تیراواله ښځه وه ماشوم له ګنۍ لاس کې ورکړی وی چې راپسې راڅه دا مخکې دا ماشوم ورپسې دی په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه ښځه حیرانه شوه چې زوی مې څه شو نو چغې وی هغه وخت کې خو ډنډورې منډورې نه وې نه اخبار و نه اعلانونه و نو خپله ژبه کې ووایي چې تورا کاټوخه باچای مې وه چنجان ګانای مې لاس کې ورکړی وه راپسې روان وه خو چې ایسې مې وکاته هی مې پر کور و ایسې وګورې کور دې وراني. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي. ګړکپ اونیوی شو غل اونیوی شو او قاضي ته پیش دغلا کړي او جی دغلا کړي ترک دې ځای کې ته لاس غوڅ چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمان اغلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي. نن ار سړی غل ار سړی غل دی اور لوی غل دی لوی غل. وی نوم دا ستا او د بلخ لمزان ته وایما نوم دا ستا او د بلخ لمزان ته وایم